أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. او هغه کسان چې ځان ساتي د غټو ګناهونو نه او د قبیح کارونو نه، او هغه وخت چې په غضب یعنی غصه شي چاته په څه خبره، نو دوی بخښنه کوي. او هغه کسان چې قبولواله کوي حکم د رب خپل سره، سچ ورته الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی وي هغې باندې یقین ساتي او موس کوي په پابندۍ سره. او بل دا چې کار د دوی مصلحت وي په خپل میاشت کې، او بعضې د هغه مال نه چې ورکړی دی موږ ورته خیرات کوي. یعنې دا د مؤمنانو مسلمانانو صفت دی چې دوی به کم کار کوي. په دې کې یو صفت دا لومبی راغی چې دی به د غټو ګناهونو نه ځان بچ کوي. دویم صفت پکې دا راغی چې خلک چې چا نه د ده باره کې څه غلطي وشي نو په هغې ته به بخښنه کوي. او بل صفت پکې راغی د مونځ چې پابندۍ سره به مونځ کوي. او بل صفت پکې دا راغی چې د دوه مسلمانانو په منځ کې به اصلاح کوي. دا د مؤمنانو صفتونه الله تعالی په سورة شورا آیات نمبر 37 کې راوړي دي، او په مخ کې په سورة شورا آیات نمبر 39 کې الله تعالی فرمایي والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. او هغه کسان په هغه وخت کې چې ورسیږي دوی ته ظلم، نو دوی بدل اخلي او فرمایي چې بدل د بدکار دی. په شان د هغې یوه ورځ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته یو منافق کنځل وکړل، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاموش ناستو لیکن تبسم میں کیوں. دیکھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ورکړو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روان شو. صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ عرض وکړو چې ما ته هغه کنځل کول نو تاسو چپ وئ، او چې کله ما جواب ورکړو نو تاسو روان شوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل کله چې تا ته هغه کنځل کول نو ملایکې ستا په ځای هغه ته جواب ورکولو، خو چې کله تا جواب ورکړو نو ملایکه لاړه او شیطان راغی. لہذا زه هلته نه کینم په کوم ځای کې چې شیطان وي. نو ځکه الله تعالی فرمایي هر چا چې عفو وکړه او صلح وکړه نو اجر د په الله تعالی دی. او بېشکه چې الله تعالی دوستی نه کوي د ظالمانو سره. او مخکې الله تعالی فرمایي په سورة شورا کې ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ويبغون في الأرض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. او هغه څوک چې بدل واخیست پس د ظلم نه په هغه باندې، یعنی چې مخکې پرې ظلم کړی وي او دې په اندازه د هغې بدل واخلي،
نو نشته دی په دوی باندې لاره د عذاب. او فرمایي بېشکه خبره دا ده چې لاره د عذاب په هغه کسانو ده چې ظلم کوي په خلکو باندې او سرکشي کوي په ځمکه کې په ناحقه سره. نو دغه کسانو لره مقرر دی عذاب درد کوونکی. او ورپسې الله تعالی فرمایي ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. او هغه څوک چې صبر وکړو او بخښنه وکړه نو بېشکه چې دا کار له غوره کارونه دی. یعنی مظلوم که صبر وکړي او بدل وانخلي نو دا کار ورله بهتر دی په نزد د الله تعالی باندې. بل ځای په صورت حجرات آیات نمبر 9 کې الله تعالی فرمایي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله تعالی فرمایي کچرته وی دوه ډلې د مؤمنانو نه چې جنگ او جدل کوي سره په خپل میاس کې نو جوړه کوي په میاس د دوی دواړو کې. پس که ظلم کولو یو له دواړو ډلو نه په هغه بله باندې او ستاسو صلح ونه منله نو الله تعالی حکم کوي او فرمایي چې تاسو جنگ کوئ له هغې ډلې سره چې ظلم کوي او تر هغې پورې چې راوګرځي حکم د الله تعالی ته. پس که راوګرځي حکم د الله تعالی ته شریف فیصلې ته یې غاړه کېښوده نو بیا یې جوړه وکړئ په انصاف سره او پرې ګوندۍ پکې مه کوئ او تاسو یې انصاف کوئ ځکه چې الله تعالی خوښوي انصاف کوونکي. مخکې الله تعالی فرمایي په صورت حجرات آیات نمبر 10 کې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. بېشکه خبره دا ده چې نه ده بله نه ده چې مؤمنان وروڼه دي یو بل سره. پس تاسو جوړه کوئ په میاشت د وروڼو خپلو کې او یریږئ د الله تعالی نه. یعنی بې اتفاقي مه راولئ خپل وروڼو کې. ښایي چې په تاسو الله تعالی رحم وکړي له طرف خپل نه. ورپسې په آیات کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړلی دی ټوکې دې نه کوي یو قوم په بل قوم پورې ځکه چې وي به هغه قوم بهتر له دوی نه په نزد د الله تعالی او نه دې ټوکې کوي ښځې په نورو ښځو پورې ځکه ښایي په دوی چې وي به هغه غوره له ښځو له دوی نه. او ما عیب بیانوئ په خپلو ځانونو یعنی د بل عیب ښکاره کول د خپل ځان عیب ښکاره کول دي. او ما بولوئ یو بل په ناکاره نامې سره ځکه بده نامه بد کار دی. یعنی فسق ویل بل ته له ایمان نه او هر چا چې توبه ویسته له ناروا کارونو نه نو هم دوی ظالمان دي. الله تعالی دې موږ له په قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.